او بیا بالخصوص په دغه میاشت کې خپلو ماشومانو ته د روزو نیولو ترغیب ورکوئ. داسې هغه ماشوم چې هغه عمر په 7 کالونو زیات وي بالخصوص هغه ته خو د روژې فضیلت بیانوئ، د هغه ته د روژې ترغیب ورکوئ او په دې باندې سختي کوئ چې کم از کم 1 2 15 10 روژې دغه هلک ونیسي. اوس که چېرته د دغه ماشوم عادت جوړ شي بیا په مستقبل کې تا ته دا تکلیف دا زحمت پته نه کوي چې ماشوم ته به ته د دې فضیلت بیانوي، د دې ترغیب ورکوي چې ته روژې ونه نیسې، ته دومره لوی سړی ته روژې نه نیسې، نه بیا به تا ته کله هم دا نوبت په نظر باندې نه راځي. ځکه چې ماشوم ته د یوه وړوکوالي نه د یوه شي ته عادي ګرځولی وي، عادت یې جوړ شوی وي چې زه روژې نیسم، ما ته به بیا د ورځې دی خپل معمولاتو کې شریکوي، تلاوت کې شریکوي، ذکر اذکار کې شریکوي، داسې د لمانځه اهتمام پې کوي، بیا به انشاءالله د دې ډېر زیات ثمرات مونږ تاسو ته حاصلېږي، د کور برکت به مونږ تاسو ته حاصلېږي. هسې خو د ماشومانو د وجې نه په کور کې ډېر زیات برکت وي. او که یو ماشوم داسې وي چې هغه د وړکوالي نه ته د یو عادت د روزو نیولو جوړ کړي، د لمانځه کولو جوړ کړي، بیا چې کله دا ماشوم لوی شي که نه تا ته به کله هم دا تکلیف نه وي چې هغه ته د لمانځه ترغیب ورکړي، هغه ته د روژې ترغیب ورکړي. په دې کې مونږ تاسې خپله فایده ده. بلوغت نه مخکې ماشوم خو هسې ګناهګار نه ده، ماشوم نه ګناه نشي کېدلی، هغه ثواب پلار ته میلاویږي او بیا پلار په دې کې کوتاهي کوي، ماشوم ته د دې ترغیب هم نه بیانوي، د دې فضایل هم نه بیانوي. حالانکه اصل شی تربیت ته که چېرته د ماشوم تربیت ته په صحیح طریقه سره وکړو بیا به انشاءالله د تا د کور ټول نظام بدلیږي، د تا د کور ټول نظام به اسلامي وي او د تا په کور کې برکت وي، نورانیت به یې پکې، ځکه چې ماشوم دی نیک ده، د نیک ماشوم د وجې نه تا په کور کې برکات راځي. داسې ماحول چې کومه ده هغه دیني جوړوي. ماشومانو ته موبایلونه مه ورکوئ، ماشومان داسې د فضولیاتو نه بچ کوئ، د غلطو کارونو نه بچ کوئ، غلطو ګیمونو نه بچ کوئ او د غلط صحبت نه بچ کوئ او د قرآن کریم د زده کولو ناظرې د دغه اهتمام کوئ او بیا قرآن کریم د زده کړې اهتمام ورته کوي. بیا هغه نه بعد دیني مدارس دا ته داخل کړي چې ماشوم مخ ته تربیت په صحیح طریقه باندې وشي. کم از کم چې هر کس یو ماشوم دو ماشومان د مدرسې ته ورکړي او دین عالمان جوړ شي، حافظان جوړ شي، بیا به انشاءالله دغه ماشومان د موږ د ملک د موږ د علاقې د ترقۍ سبب جوړیږي. خپل ماشوم تربیت په صحیح طریقه سره کوه. ماشوم چې کله لوی شي په فضولیاتو لګیا شي، په نشو باندې لګیا شي، په غلطو کارو لګیا شي، ګناهونه کوي، د دې زیات قصور د ماشوم نه ده، د پلار ده. تا په ماشومتوب کې دغه ماشوم ته د تربیت صحیح نه ده ورکړی، د تربیت په اوبو دې هم نه ده تیر کړی، بیا څرنګه ته د ماشوم نه دا ګیله کوي چې ته اوس لمونځ نه کوې، ته روژې نه نیسې، ته تراویح نه کوې، ته دا عمل نه کوې. بالخصوص د تراویح ډېر زیات اهتمام کوي. کوم داسې ماشوم چې هغه په ځان باندې پوهېږي، سمجھ وي ورسره، عقل یې وي، هغه د تراویح اهتمام کوي. اوس که چېرته د معمولي تراویح وکړي، دی چې کله لوی شي دا به کله هم تراویح نه پرېږدي. نو بنیادي خبره دا ده چې دغه میاشت دا د خپل عمل جوړېدلو او د خپل معمولاتو جوړولو میاشت ده او دغه میاشت عبادت میاشت ده، د فضولیاتو تیرولو میاشت نه ده، د خپل وخت ضایع کولو میاشت نه ده، بلکې په دا میاشت کې صرف تاسې عبادت کوئ او د خپل کور ماشومان، ښځې، لوی واړه زاړه ټول دا ته د نیکو اعمالو ترغیب ورکوئ، دا ته د تلاوت ترغیب ورکوه، تلاوت فضایل ورته بیانوه، د روژې فضایل ورته بیانوه، تراویح فضایل ورته بیانوه چې په دغو نیکو اعمالو کې کله هم د کوتاهي نه وکړي.